نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پر مقدس مکہ گرزی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پر علاقہ چکرو لگے او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدئی لکا دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدئی لکا دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدئی لکا دا ویفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگری اخشیگے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگ دیو پوٹے منگ دا پرستری شروع کری دی ناغیتا دا سیزون میزون تللی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ منگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ دی دل عجر در کی لون بے روز بدوم رو اگدے لکر یو کال دویم روز بدوم رو اگدے لکر یو میاشت دریم روز بدوم رو اگدے لکر یو افتے او باقی روز بیدا سیوی لکا عامر وزی دے کے بسیب دے چکرو لگئی پدے ٹول ازمکا او دے با دا خدای دعوی بدا کری دے بوئی زا خدای ما دے بدانوی چی دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تبا ورشی ما او منے چی دا خدای مغیبوی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تبا وی چی پدوی قوم اونشه زمکه ته وای چې فصلونه اوچکه فوراً به فصل اوچشي باران به بند شي چینو کې خولونو کې اوبه به بند شي دی به روان شي هغه قوم سره چې کمال دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه مال به د پس روان شي داسې به پسیدي لکه د شاتو د مچۍ چې د شاتو هغه بابا پسیدي د شاتو چې کم مشر دی او کم بادشاه دی هغه پسې چې څنګه د شاتو د مچۍ چکر لګي دقه سي د مالونو بر پسې روان شي خلق به دقه سي پاتې شي د لوګي تند به د خلق مړ شي تو جو ابتلاء او امتحان دی واپس په قوم راشي څنګه چل دی ما خدای مانه څنګه مال دولت می در ختم که غریبانان نکړای کنه مال دولت خو چې څوک ورکي هغه خدای وی کنه هغه بوتوي او موږ در باندې ایمان وروړو زمو خدای واپس موږ له دولت او مال راکا باران ته حکم وکي چې شورو ش باران به شروع شي چینو ته حکم وکړه زرغونی بشي کیانو کې وبب پیدا شي بیا به مال ډیر شي تر دې حاله پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې ځمکه کې دنه څومره سره زر او سپین زر او د ځمکې دا معدنیات او دا سیزونه دي دا به ټول د دجال تابع وي دا به ورپسې رواني یو قوم له به ورشي ما د خدای منه هغې به ورته وي نه مونږ خو تا خدای نه منو وی ګوره که زه یو نښه درته ښکاره کړم بیا به ما خدای ومنې هغې ورته وي څه نښه به ښکاره کړې وی ستاسو پلاران او نیکونه چې کوم چې دا د الله جمدي کوم وبه منې دی به یره که دا کار دی که خو مونږ تا بیا خدای منو زمونږ پلاران او نیکونه چې کوم لدي کار دی را جمدي کړ خو خدای دې منو وی کوم ځای ښخ دی راځئ مقبرې له به لاړ شي پیغمبر علیه السلام فرمایي ځمکه به وشلېږي او شیطانان به د هغوی په شکل راوځي د ځمکې نه ای به شیطانان خو د هغوی د پلارانو او د نیکونو په شکل د ځمکې نه راوځي وی او دا خو مې هغه پلار دی دا خو مې هغه رور دی دا خو مې هغه نیکه دی فوراً په دجال باندې ایمان به راوړي جناب دې نښو نښانو ته څوک ټینګېدی شي ګران کارم نه دی هغه سړی به ټینګېږي چې کوم سوچه مسلمان دی پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ګورې خدای نه دی پوه شی ولې ځکه دی به په ښی سترګه ړوند دی او خدای ړوند نه دی الله کې عیب نشته او د ښی سترګه به ړندی او داسې به ړندی لکه شین انګور کې بار روتی دغسې د سترګو دا ګاټې به بار روځي خلکو له به ترې کرکه ورځي او چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني بل سړی به نه پیژني په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافر کافر دا به ورته لیکلي کافر کافر دا به په دې تندي د پاسه ورته لیکلي خو یاره چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني او چې کوم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکارېږي یو د کندي مرګري دغه ځای کې ودرېږي چې دا کوم بهر نه مرګري راځي هغه دا نور مرګري بره لار ورته سموي چې بره خېږي لغوندې لاندې لږ تنګ دی نو خبره دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایي په دې تندي د پاسه به ورته لیکلي کافر مسلمان خو به پیژني چې دا کافر دی داسې نښې نښانې به په یو قوم به ورشي د هغې قوم باندې به آفت راغلي د هغوی څاروي به مړه شوي دی به ورشي ولې خفه یې چې په مونږ باندې آفت راغلی زموږ څاروي مړه دي ټول که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې هغې وی بلکل دې منو دی به وله هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي هغې به په ایمان راوړي
چې واقعي خدای خو همتی لکه مونږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي هغه قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به ډکې وي، تشي به پړسېدلې وي او ښه مضبوط څار به وي. کم قوم چې په انکار وکړي او دې نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت ته نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دی چې کم جنت در کې دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور در کې نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي در کې ټینګ شه ورته. جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی که خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو، ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه او یهودي سړی و، د هغه بچی او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو فرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 10 کاله بچی نه کیږي، 10 کاله پس به یو بچی وشي، 10 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا خبرې م کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به یې داسې لکه د طوطي مخوکه او لوړ دنګ به او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادوي مقه شکل یې دی. وایي زه ورغلم سره یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هغه صفتونه و، مقه شی و لکه طوطي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وایي ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 10 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 10 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 10 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی؟ خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی دی. نو وی د حالت څنګه دی چې دې اوده شي؟ څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري، مونږ چې کومې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبی علیہ السلام چې څه فرمایلي ټول په غالب کیو. وی زه ورغلم دا غالب نه مې څو تپوسونه وکړل، وی امقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیہ السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد دا صاف نومو یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی اودره چې د نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیہ السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه، نبی علیہ السلام راغی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مور خدای هلاکه کا، که زوی دی اواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیہ السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی؟ ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویله مې بیداري. نبی علیہ السلام فرمایي 40 ورځې به دجال په دې مخ د ځمکه ګرځي، 40 دن.